که دلته څوک شته نه چې منع کړي دا خوله ولا ماته څه چې څوک څه وایي جمهوریت جامع امریکي سیزونه دلته خرڅېږي په مدرسه کې ما ته خو نه معلوم نه نه که نه الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه ثم بارك علم رسول الله دو ورسول الله دا سمسك ورسول الله دا جامع تند رسول الله خبره ندينا ملوي مبارك شيء يا وا دين دي عبارات تم کا خیالي حضور مبارک چې معراج ته ته دا څوک ته فلان کې دی دا څوک ته دا فلان کې او چې مهانه ورله دا څوک ته مهانه ده دینه معلومي چې انبیاء کرام عالم غیب نه دي دا غیبونه خبرې چې کوم مرته خدای تلو نو صحابه دا عقیده ونه تابعین دا او چې څوک نبی کریم تعالی غیب علی الاطلاق وایي دې شریعت نه نه خبر پیږي الحمدلله ما زمادو کې خودینا بسم الله الرحمن الرحیم پر یو باب شروع کړی مرتبه ګران باب دی باب خوف المؤمن ان يحبط عمله ولا يشعر او ما يحذر من الاصرار على التقنط والعصيان باب په دو ترجمو مشتمل دی یو دا چې خوف مسلمان له پکار دی چې زمانه کې عمل ځای نشي او دیم خوف مسلمان له پکار دی د اصرار نه په ګناهونو دا دعوی د لومبې دعوی لپاره درې دلایل په ترجمه کې ذکر کړي دي آثار د تابعین او د دې دویمې لپاره آیات مبارک ذکر کړي هذه دعو دعووں کے مقصد تو درې توجیحات میں ارتویگا لما استاد سے بیچ لی بیان دا مفسدات دا ایمان کے مفسدات ہمیشہ پس دا ارکان و احکام دا ذکر کی پا آخر کے بیان دا مفسدات ایمان پا دے دو سیزن خرابی پا حبت دا عمالو او پا اصرار علی التقاتل والعصیان دے مارے دا شیخ الہند سے ہوا کہ دیکھیں بیان دا شعب دا ایمان کے و شعب سلبی دے مسلمان چھ مسلمان ہی دے بیریگی دا حبت دا عمالنا دا صفت بپدکی ہر وقت بیرے اور چھ مسلمان ہی دے بے اصرار علی العصیان نیریگی نو دی بیان دا دو شعبوں کو غوار شعبی سلبیه عدامت کے شعبی ایجابیه وی درے مرے میں ارتا لحافظ ابن حجر ویلے وی چیزی دا کی باب دا پاہ دا رد مرجعوں وسالتا وذکری لكن مخي او باب المعاصي من امر الجاهليه ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك هذا فارد رد خوارج او معتزله قصدا وإرادة دا باب دا فارد رد مرجع او مرجع دا وی چې ګناه ضرر نه لري نو دی وینا مسلمان به یریږي چې زمانه کې اعمال ځای نشي او مسلمان بیریگی دا اصرار علی المعاصیونا نو کدی ضرر نلره نو دا حضر بے ولیو دا حبت دا عمارنا او حضر بے ولیو دا اصرار علی المعاصیونا نو دا دری رحم در طویلی یادو شکر اجمالا الحمدللہ بے درم بے خبر دلیل دری دلیلنا ذکر کرائی یو کلام د ابراہیم بل کلام د ابن ابی ملیکہ بل کلام د حسن بصری دا تابعین دلوی اشخاص دی دا دی اقوال ذکر کئی دا پارا دا اثبات دا دعوی آواله بے دا حبت دا عمالو پا سلسلہ کے
मैं درته یو اعتراض ذکر کړو چې اهل سنت کو د حبط د اعمال قائل نه دي. البته او څلور صورتونو کې دي: حبط د اعمال په شرک، حبط د اعمال په نفاق، حبط د اعمال په ریا، حبط د اعمال په منع او دا د دین علاوه د یو نیکۍ ضایع کېدل د بدې بدۍ د وجې نه اهل سنت نه وایي. نو د څنګه داسې باب کې خو نو ما ته حبط کې درې رجې وویلې. یو حبط کلي دی چې اعمال ټول ضایع شي، نو د دې څلورو نه علاوه مو قایل نه یو. او یو حبط جزئی دی. حبط جزئی معنی ده چې پوره اثر یې څرګند نشي. حبط د اولیویت، حبط د افضلیت، حبط د تاثیر کامل د دې قائل یو. دا د معتزله مسلک دی. نو بیا حافظ ابن قیم کلام مې ورته ذکر کړو چې هغه د معتزله کلام تایید کوي. لکه نص د قرآن د سید الکائنات په مجلس کې د رفع الصوت نه منع راغلی ده او ورسره وایي ان تحبط اعمالکم. نو رفع الصوت په مجلس ته مصطفی کې دا خو په څلورو کې نه دی داخل. نه شرک دی، نه ریا ده، نه نفاق دی، نه منع او ضار. او دې کې حبط د اعمالو ذکر نه دی. دا د معتزله دلیل او د حافظ ابن قیم. نو ما ورته وی حبط د اعمالو په رفع الصوت کې په مجلس ته مصطفی کې د هغې سبب صرف رفع الصوت نه دی، هغه ایذا ده. او ایذا خدای او رسول ته دا سبب د لعنت او د کفر ده. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة یا لعنهم الله في الدنيا والآخرة. نو چونکې رفع الصوت کله ایذا پکې وي کله نه وي، نو خدای ورته ځکه وایي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. مطلقا رفع الصوت سبب د حبط د اعمالو نه دی. هغه رفع الصوت سبب د حبط د اعمالو دی چې موجب د ایذا د مصطفی وګرځي. چونکې د هغې مقدار نه دی معلوم او چاته پته نه لګي چې کوم رفع الصوت سبب د ایذا به ګرځي، نو ته ترې مطلقا منع شي د باب د سد د ذرایع نه. نو موږ دغه کې وایو او د هغې علت ایذا د مصطفی. که ابراهیم تیمی وایي ما عرست قولی علی عمل الا خشیت ان اکنه مکذبا. خلک ابراهیم تیمی ته مرجع وایي او هغه سره دومره یاره وه چې زه خلقو ته نصیحت کوم، زه د پرې خپله وینا تکذیب د خپل عملو نه کړم چې ملا صاحب خلقو ته څه او کیسه وی واعظان چون جلوه بر محراب و منبر می کنن، چون به خلوت می روند آکار دیگر می کنن و خشیت ان اکون مکذب. یا خشیت ان اکون مکذبا، خلق راته مکذب یعنی ما تو چپ دروغجن، شما دروغ میگویی، بر وعد چی میگویی بالای منبر و در قربت چی میکنی. نو که ده سره یاره د حبط د اعمالو نه وي نو ده به د هغې نه دا ځکه وایي چې ده سره یریږي چې خدایه وینا مې څه ده او عمل مې څه دی. نو مسلمان به یریږي چې نن خلک راته ده وایي چې ویسه او کیسه. دې وجې د مولیانو پورې مشهور متل درته ما ویلو چې د امیان وایي مولا چې څه وایي هغه منه او چې څه کوي هغه مه کوه. او دویم مطلب یې صحیح دی. ملا که بظاهر یو کار کوي هغه ته به یو تعویل معلومي، یو وجه به ورته معلومي، مجتهد شوی به، خو ته په هغه لار باندې ځه چې کومه لاره عامه روانه. نو که یو عالم او لوی محقق وي تقوایي پکې او هغه یو جانب اختیار کړي نو ټیک ده، خو عوامو ته دغه نه کوي ځکه افراط تفریط په امت کې مه راوله او انتشار
او خلق بدګمانه کوم د علماونه دغه خدمت د ایمان نشته. نو که یو عالم دغه مقام ته رسیدلی او هغه یو اختیار د یو جانبو کې نو ټیک ده، خو فتوا د خلقو ته نه کوي. نو زه یم چې ملا څه وایي په هغې عمل کوه، چې څه کوي په هغې مه کوه. یو عالم خپې ویندلې ودله، یو سړی ورته وي دا څه کوې؟ وی دا خپې وینځم که نه. وی دا خلک ځکه وایي چې ملا څه وایي هغه کوه، چې څه وایي هغه کوه، چې څه کوي نو هغه مه کوه. وی او که نه ماله روا دی او تاله ناروا ده. وډله یې خپې وینځلې. نو شی چې دفع د وسوسې کړه، وی ته به نه کې، زه کولی شم تا ته اجازه. وقال ابن ابي مليكه، عبد الله بن ابي مليكه دا مؤذن دی د ابن زبیر صاحب په مکه مکرمه کې. دی وی ادرکت 30 من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، ما دیر صحابه کرام لیدلی دي، كلهم يخاف اسنه چې زه منافق ما منهم احد يقول یولم امدان دی اوریدلی جبرائیل او میکائیل چې زه په ایمان د جبریل او د میکائیل یم، زما ایمان دومره مضبوط دی لکه د جبریل میکائیل. صحابه کرام به دغه شان یریدل. یوم دا نه وي چې زما ایمان د جبرائیل چې هغه محفوظ دی د ریا او محفوظ دی د ضایع کېدو نه، هغوی دا نه دی ویلی. ایمان د جبریل او میکائیل خو محفوظ او سالم دی او قوي دی او مقبول عند الله. نو یا محفوظ داسې سالم داسې مقبول دی لکه ایمان د جبریل او د میکائیل. نو دا علامه د دې چې دوی به یریدل په ځان د حبت د اعمالو نه، هسې نه چې ایمان مې قبول نشي. او ډېر خلک را ولاړ شي، هغوی وایي زما ایمان په شان د جبرائیل دی او د میکائیل دی. دا خو د مرجعو خبرې دي. ابن ابي مليكه په خپل کلام کې رد په هغه خلقو کوي چې خپل ایمان لکه جبریل او میکائیل محفوظ او سالم ګڼي. وایي نه ډېر صحابه مې لیدلي دي، یوم دا پتان یقین نو چې زما ایمان داسې دی، هر یو به یارېده، هسې نه چې زما ایمان قبول نشي. نو دې کې رد راغی په چاو؟ په مرجعو. مرجعه په شان د ایمان د جبریل کې. بعض شارحین وایي دې رد کوي په احناف هم په دې جمله کې چې امام ابو حنیفه را دا نقل دی چې ایمان یې که ایمان جبرائیل او میکائیل، زما ایمان لکه د جبریل او د میکائیل دی. دا څومره غلطه خبره ده. د 13 صحابو سره زما ملاقات شوی، یوم دا کلمه نه ده ویلې. امام ابو حنیفه دی وایي او احناف شیخان دی وایي، وی دا رد دا احنافو ته اشاره کوي. په رښتیا داسې نقل ده. خلک وایي د احنافو نه 3 جملې نقل شوي دي. یو دا چې دی ویلي دي ایماننا کایمان جبرائیل، ویجوز للرجل ان یقول ایمانی کایمان جبرائیل ولا يجوز له ان يقول ایمانی مثل ایمان جبرائیل و میکائیل. کافی اجازت کړی دی او مثل اجازت کړی نه دی. دیم چې دا نقل دی لا يجوز للرجل ان يقول ایمانی کایمان جبرائیل ولا ایمانی مثل ایمان جبرائیل. کافی منع کړی دی او مثل منع کړی دی. درم نقل تشوی دی ایماننا کایمان جبرائیل لأننا آمنا بما آمن به جبرائیل.
نو دې کې کاف روا کړ نو درې قوله ته نقل شو یو قول دا چې کاف روا کړی دی مثل یې ناروا کړی دویم دا چې کاف او مثل یې دواړه ناروا کړی دریم دا چې کاف او مثل یې روا کړی دی خو ورسره یې ویلي دی ایماننا که ایمان جبرائیل لأننا آمنا بما آمن به نو رد د امام ابو حنیفه په دې دوه قولو کې راځي پړمبي قول کې او پرستی قول کې چې کافی جائز کړي فامین زمي قول کې نه راځي چې کاف بم نه وي او مثل بم اوس یو سوال له چې امام ابو حنیفه ولې دا درې واړه متعارض اقوال ویلي دي او دا څه نقل لي په مختلفو ځای دا ورځو کې فتنې وي د جهمیه او د کرامیه او د معتزله او امام ابو حنیفه په علم کلام کې امام دی نو حدیث ته دومره توجه نه راغلی لکه علم کلام او فقه ځکه دا فرقې وي چې کوم دی د سړي واسطې چا سره تبه پې د هغې علم په ځان به پې پوهی چې دوی څه وایي اوس د عربو ملایان د قادیانانو رد نشي کولی ځکه د قادیانانو فتنه په عربو کې راغلی نه ده هندوستان علما یې کولی شي د دې ورته د افغانستان هم نشي کولی ځکه هلته نشته چې کوم دی دهریان دي هغوی د دهریانو رد نشي کولی ځکه د هغوی دلایل ورته نه معلوم عرب علما قادیانانو دلایل نشي کولی جواب امام ابو حنیفه دا کوفه و بصره چې وه دا مرکز د فتنو هناک الزلازل والفتن و بها یتلو قرن شیطان خوارج دغه ځای پیدا شوي دي معتزله دغه ځای پیدا شوي دي مشبهه مرجعه جهمیه نو د امام ابو حنیفه ورسره واسطه راغلی وه دا جهم ابن صفان ته وایي اوزه کافره د جهمیه مشر دی امام ابو حنیفه له بحث راغلی نافع کې ورته هغوی اخرج عني یا کافر جهم ابن صفان باندې د کوم لګوي زه کافر نو چې چا واسطه راشي ضرور به خبرې کوي مسلمانانو حفاظت پکې د هغوی د عقاید او د عوام نو امام ابو حنیفه نه مختلف دا درې اقوال نقل دی نو سوال دا چې دا درې واړو کلامونو کې خو تعارض دی دا متعارض کلمات کې څنګه نقل دی امام ابو حنیفه له خدای دا قوت حجت ورکړو چې چا ورسره بحث نشو کولی بالکل امام مالک صاحب دی خو به حج له تا سره ملاقات شي او دوه درې قبرې هم شوي نو شافعي صاحب شاګرد او مالک صاحب نه تپوس کوي وی قربان ابو حنیفه څنګه وی داسې لوی شخص و که د خښت د ستنې ته یې سره زر ویلی وي که نه نو چا پړکولی نه شو لو شاء ان یجل هذه الاسطوانة ذهبا لا قام بحجته وی چا هغه سره بحث نه شو کولی ذکر دی مناظره معتزله سره ده یو ځل یو معتزلي راغی معتزله خو خالق د افعالو د عباد خپله ځان ګڼي د عباد دا افعال زه خپله پیدا کړم او اهل سنت وایي نه خالق د افعالو د عباد هم خدای دی یو کسب دی یو خلق دی خلق یې خدای کوي کسب یې بنده دوی وایي نه خلق هم بنده معتزلي ته وایي وی الف د کوم نه ادا کېږي وی د وسط حلق نه وی بې د کوم نه ته ادا کوي وی د شونډو نه وی ښه د بې د مرکز نه الف ادا کړه او د الف د مرکز نه بې ادا کړه فبهت الذي کفر وی دا خو نه شم کولی وی څنګه ته وایي
زه خبرې په خپله پیدا کړو وی د بې د مخرج نه الف ادا چې ته دې په خپله پیدا او د الف د مخرج نه بې پیدا شو یو ځل د قرات خلف الامام والا ډله راغله چې امام نه پس په مقتدیان قرات وای دا په ایمو کې صرف د شافعي سے مسلک ته په جهریو کې په سریو کې ډېر دی په جهریو کې ډېر کم دی رار لوی ډله و د ملایان بحث لرا بیا لکه ما سره به څوک خبرې کوي ټول به را سره خبرې کوي وی نه دا یو به در سره خبرې کوي ټول خو نشي کولی وی که دې را باندې غالب شو وی بس موږ هم غالب وی بیا خو به نور څوک بحث نه کوي نه او وی که دې مې پړ که وی موږ هم پړه تاسو به ټول پړی که نه وی بیا خو راته بل نه را پورته کېږي وی نه وی ښځه تاسو پړی وی څنګه وی د یو پر غالب کېدل او د یو پړ کېدل ټول ځان ته منسوبه وی دغه شان قوم امام مخکې کړي او من کان له امام فقرات الامام له قراءه د قرات ستاسو د پاره دی او د عدم قرات ستاسو د پاره عدم وی منکرین دا دهریانو دا زمانه کې یو ځای مناظره مقرر کړی و امام مناظره کې حاضر جوابیم پکاري زیات یو وخت مقرر کړو دی هغه وخت نه لږ وروسته ورغی هغوی ورته ویل ولې وروسته راغلی موږ دې په انتظار ستړي وي یاره په دجلې په غاړه راتلم دا بغداد دجله په منځ د بغداد کې د نیمه خوا د نیم دې خوا پاسه پې پلونه دي وی په دریاب په غاړه مې یو ناشنا شي ولید هغې ته حیران هم ډېر ساعت مې کتم وی څو یو کشته و د سامان نه به ډکېده او نیغه به د دې ځای غاړې نه هغه غاړې ته تله هلته به تشېده بیا به راتله نه پکې ماڼۍ و نه پکې بل څه ای ورته دا څه ده لیونم خبرې وی نه زه ورته ما په خپلو سترګو ولیده کشته و ډکېده هغې طرف ته به لاړه سامان به تې کوشو بیا به را روانه او ماڼۍ پکې نو وی دا کیدی نشي دا زموږ عقل نه مني ما ولیدله وی نه تاسو وی ښه یو کشتی خو نه منه او د خدای دا نظام روان دی او تاسو وی خدای نشته وی البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام على المسير فالسماء ذات أبراج والبحار ذات عجاج والارض ذات فجاج كيف لا تدل على التي كانت وټول یو ځل شیعاګانو سره بحث را لا فتنه نو د بحث مخنه کړو چې ازه ته کې ناسته مصلی ته نو ځان سره پڼې واغشت پڼې ځان سره په مصلی کې خون نا مقام نو شيګانو سیب دار سوګه پڼې سوګ ځان سره په مصلی ویاره مورې دلو چې د حضور زمانہ کې یو شیعه پڼې پټې کړې وې د جمعات ته نو ما ځان سره را پڼې دلته سنباله کړې ځکه تاسو کې شیعه ګاندي وی دا سره د حضور زمانہ کې شیعه یو فوز غلط شو د ابوبکر صدیق زمانہ کې یو شیعه پڼې پټې کړې وې نو ما ځان سره راوړې چې تاسو کې شیعه ګاندي وی د ابوبکر زمانہ کې شیعه ګاندي یو فوز غلط شم دا عمر ته زمانہ بیا وی عمر ته زمانہ کې شیعه چته وی دا خرو بچو
شیعه د حضور زمانہ کې نو، د ابوبکر صدیق زمانہ کې نو، د عمر صاحب زمانہ کې نو، نو دا راغله چرته نه رستو پیدا شوي دي ګمراه لاره. امام ابو حنیفه په قوت استدلال کې د علم کلام امام او ماهر نو دا چې څه خبرې ته نقل شوي دي دا د فرق زائغه په مقابل کې نو دام ته نقل شوي دي چې ایمانونه که ایمان جبرائیل او دام ته نقل شوي دي چې دا بنوي نو بظاهر دو واړو کلامونو کې تعارض دی نو تطبیق به څنګه نو علما وایي چې هغه کاف روا کړی دی او مثل یې روا کړی نه دی. یجوز للرجل ان یقول ایمانی کایمان جبرائیل ولا يجوز له ان يقول مثل ایمان جبرائیل. وی دا د عالم د پاره جائز کړی دی چې عالم بالفرق کاف حاضر دی تشبیه روا کړی ده کاف پیلی شي مثل بنوي چې زما ایمان پښه نو چې څوک عالم بالفرق د کاف او د مثل هغه د پاره جائز کړی او دا چې جائز کړی نه دی دواړه نه کاف نه مثل دا د عام خلقو لپاره لکه دوی نه په کاف پیږي نه په مثل. وی لا يجوز للرجل ان يقول ایمانی کایمان جبرائیل ولا مثل ایمان جبرائیل. دریم چې به جائز کړی دی ناغه سره مومن به ویل دی يجوز للرجل ان يقول ایمانی کایمان جبرائیل لأن آمنا بما آمن به جبرائیل. نو دا مشابهت چې دی دا په اعتبار د مومن به سره دی. خدای پاک رسول الله د ملائکو ایمان د مؤمنانو سره نه دی یو ځای په قرآن کې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه. خدای د رسول علیه السلام او د مؤمنانو او د ملائکو ایمان ټول یو کړی نه ورسره وایي كل آمن بالله وملائکته. داسې شی شته چې د جبریل دی پیمانې زمونږ دی پینې او داسې شی شته چې د رسول الله مبارک دی پیمانې زمونږ دی پینې. مونږ هر هغه شی منو چې سید الکائنات یې مني او جبرائیل یې مني او خلفای راشدین یې مني. نو د مومن به په اعتبار کو د ټولو ایمان یو دی. دا چې اوس په خپل ایمان کې قوت مضاف جدا خبره ده نو یو اتحاد په اعتبار د مومن به دی نو مومن به په اعتبار ټول یو دی. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته. نو په امام ابو حنیفه سے اعتراض رانه ده نو هغه درې واړه افعال نقل دي نو په هغه اعتراض رانه ده کہ داغه کلام ته چوکړه یو کتاب میں کہتا ما سره ده داسې کم وختان امام ابو حنیفه کافر شو نو به توبه وکړه. ولی کافر شو؟ وی د شاګرد ته وی چې لا تقبل قول النبي واقبل قولي. د نبی قول مقبل او زما قول قبول کړه. الکه تاسو په خپل خیالو کې یو ادنا مسلمان نسواری کې نسوار خرڅي ځان به د پیغمبر سره یو ګڼي دا به وایي چې د پیغمبر خبره مو منو زما ومنه دا به څوکي نو د یو لوی عالم فقیه مقتدا د امت دا هغه متعلق هم څنګه دا خیال دا یو مولا دی دا نوم دی عثمان او مشهور دی په بتی عثمان البتی فقیه. نو امام ابو حنیفه ته شاګرد وی چې شیخ عثمان بتی دا وای او ته دا وای هغه ورته دا قول البتی د بتی قول فریدا نو فرق د بتی نه څه جوړ نبی جوړ د کال بتی دا سلیکي الف ب ت نو بتی چې یو نقطه تلر کې نو څه دی جوړيږي نو د بتی نه څه جوړ عالمان
نو دوی د امام ابو حنیفه د جلالت شان د عظمت او د چې درې سي د امت هغه پسې روان دي دې وخت کې په مسایلو فرعیو دې وخت کې ټول امت یو ارب 15 کروڑه دی یو ارب 15 کروڑه د امت آبادی ده دې کې 80 کروڑه احناف دي څومره ډېر او 22 کروڑه تقریبا شوافی او مالکیان 30 کروڑه به شوافی وي 60 کروڑه به مالکیان او 3.5 کروڑ حنابلة دي او دا لک پاتې دا شیعگان قادیانان خوارج قادیانان خو مسلمانان نه دي شیعگان خوارج او دا نور فرق زائغه دي نو 80 کروڑا پشپگنی مشلو کی تقریبا سلسین دا امتی 2/3 نسا نو 2/3 نسا دے وقت کی امت رسول پا فقه حنفی باندې عمل گئے نو کلا بدیهیاتم کلا سری تخطی کی دماغی او غاشی راشی پردا پا امید دا عفی کئی یا پا امید دا عدم اطلاع و دا عدم کتابت ملے خدای فضاد کے خدا نشی ویلے او کی دیشی چی ملے کیوں نے لکی کی دیشی چی زماف شو دنیا کم چی جرم کئی دیوی کی دیشی چی زوننی ولی شو کی دیشی چی زماف شو ذکر جرم کئی کنی دے یقین وی چی دا حکومت پا قانون کی دا جرم دے دا قشان دا یقین دے چی ما خدای وینی او دا یقین دا چی دا عمل خطرناک تے خو بیم کئی یا پا دی امید چی ملیکیونی لکی یا پا دی امید چی زعفا شد انبیاء پا سفارش خلاص شد دا اولیاء پا سفارش خلاص شد نو دا پا دیمان یو غاشی راشی نو دا غاشی پا وقت دی مسلمان دی پا ایمان لگ مستور شی اثر پورا نکئی لکه روغ جوړ سړی چې په دغه اپریشن کې نه غزه ولا نشک نو دا څنګه چې دې مړ دی په احساس نه کوي غزه دا شان د په دماغ باندې یو غاشیه راشي یو د بے خوده د نشي یو پرده راشي هغه حکم الهي او تنبیه الهي او تنبیه نبوي او هغه ترغیبات او ترهیبات په اثر نه کوي پیغمبر میلی دی والے کے مثال دا نشی دا سڑی دی یا دا نشی دا لاس نشور کا درد نہ محسوس ہے کہنے جم دے رے روب دے ہو یو غاشیہ پیرال ہے نو مرتکب دا کبائر زمان پنیز مسلمان دے پا ایمان غاشیہ راغل ہے ایمان اثر نکی ذکا نشد عفف کی دیتلی دے او غلبه دا هوا پی غالبه شوید ای پی غاشی راغلی ها دانو بے خبر اخلاص شو پا ترجمه کی دیما خبر مناسبت دی تیر کی بیان دا شعبو دی کی بیان دا مفسداتو نے ای کی بیان دا شعب ایجابیو دی کی بیان دا شعب سلبیو دی اڑنبی کی رد خوارج و بنیادی او زمنان رد مرجعو طبعا دی کی رد مرجعو کئی اصالتا و مناسبت رات درم خبر شرح دا باب تا گوره منگلا شرح ندویلے ناکو اجمالی خبرش خباب خوف المومن ان یحبت عملکو مسلمان لیرا پکار دا دین چی عمل مزائی نشی وهو لا اشور دی بنی خبر دی بخوشحال یو دا قیامت پرز بش فخدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منصورا اما طول هباء منصور ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر یارا پکار دا مسلمان لدا دے خبرنا چی عمل مزائین شو دے بخو حبت ستوئے حبت مستر دے دل دا مزارے دا باب دا سمع اسمعونا حبت یحبت
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. حبط وی عربی کی پرسوب د ساروی تا، یو ساروی وی دا ډډه مخری، دا سپرلی کی دا واخو خری هر قسمه، نو خیټه یو پړسیږي. نو کله داسې شي چې خیټه وچی مړ شي، او کله خو مړ نشي خو دستونه پې دومره ولګي او حیضه چې بېکاره کی. محبت مانا خرابېدل، ضایع کېدل، اکارت ہو جانا، خرابېدل د عمل، لکه پړسوب کې چې خشته واښه ضایع شي. نو مسلمان له یاره پکار ده چې عمل مې ضایع نشي، ولا یشعر دی بني خبر. دا ولې یاره پکار ده؟ دې دپاره دې درې دلایل وي، آثار د تابعین. او بیا بله ترجمه ده وما يحذر هغې دپاره یو آیات پیش کړی دی، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. بیا رسته دو حدیثه ذکر کړی دی. دا رسته حدیث ته رستی دعوی سره لګي، او دا ړومبی حدیث د رستی دعوی سره، او دا رسته حدیث د ړومبي سره. نو په حدیثینو مبارکینو کې لفظ نشر غیر مرتب دی. ړومبی دلیل د آخر دعوا دی، او رسته دلیل د اول دعوا دی. مسلمان لدا یرا پکار دا چه عمل مزائی نشی. نو مرجع دا یریگی نا. وقال ابراہیم التیمی، ابراہیم التیمی دا سلف و صالحین نا دا تابعی دے، او دے متحم و پا ارجاح نو دا قول نقل کرے. دتی کو روایات نا دی نقل کرے امام بخاری. یہ ابراہیم نخائی دے، بل ابراہیم التیمی دے، دوغل دا کوفی عالمان، خودے واعظو زاہد متقی، اور ابراہیم نخعی مفتی فقیہ و محدث. دا حجاج ابن یوسف ظالم زمانہ ابراہیم نخعی با پیرات کا وچنا مکہ و ظلمنا نسپیانے لے گلوی لارش ابراہیم راوال او جلتے واچا اسپیانان د ابراہیم تپو سے کو چاورت دا یاد کہ ابراہیم خدا دے وینیو دی پیو چې دا خو ابراہیم نخعی یادی ذکا غا سیاسی امورو کې دخل لري په حکومت تنقید کوي. زه خو نیم خو بیا وی ولې زه دا ووایم چې زه هغه نیمه بیا به هغه ونیسي او عالم مسلمان ته به تکلیف ورسي. نو هغې په ګمنامۍ کې ونیو او دی ال نوی نو جیل ته واچ. نو پخوا بادشاهانو ډېر ظالمان، یو حجاج مشهور ظالم جیل داسې و چې دیوال و صرف ایکی د سوري ځای نو او به پکې نه وی خوراک نو دوی به خوراک داسې چاته چې ورغځو دیوال نه به یې برولو، قلا به بنده نور کې به ناست. دا جیلونه خوش مزیرې دیر خلق قصدن جیل تا خوشحاله ذکر چې سانواع د جرائم و د نشو جیل تا رسی تر خودو پور خود جیل تا رسی ور سره بد عملی په پاکستان کې. نو دومره جیل تا چول نو مور ورپسې او څو ورځې لاړه ملاقات له. نو دروازې کې ورته ولرکه کړکۍ نو هغه راغی. نو مور یې نه پېژنده زوی دومره شکل بدل شو. ته څوک وې زه ستا ځای هډوکي یې روت وي بدن یې خوار شو. بیا دننه په جیل کې مړ شو. نو جیلیانو داسې مروح کې نه دی په دیواله یې راغورځو بارته دغه ابراهیم تیم. نو ډېر نیک ولی الله او جړل به خودی متهم دی په خلق وی مرجع ادا مرجع د اهل سنتو چې اعمال د تصدیق د درجې نه لږ کم دي. تصدیق او عمل دواړه په یو درجه نه دي لکه احناف چې وی متکلمین چې وی. نو چې چا به داسې وی نو دی به ورته مرجع وی. خو دا مالته وی ارجاع د اهل سنتو ده نه ارجاع د اهل بدعتو. ارجاع د اهل بدعتو دا ده چې طاعت ضروري نه ګڼي
لا ينفعهم الایمان طاعه ولا يضرهم او ارجاع د اهل سنت و دارا چې اعمال خو ضروری دي لازم دي ترک گناه ده خو درجه لکه د تصدیق نه ارجاع معنی تاخیر واخرون مرجون لامر الله قالوا ارجح واخاه وابعث في المدائن حاشرين ارجح معنی اخره نو مرجع مؤخرین د عمل د درجه د تصدیق نه نو د مرجع د الحق دا شیخ عبدالقادر جیلانی سے پخونیا کے احناف په مرجعو کې لیکلي دا خراب ډلې دي نو ومنهم الحنفیه علماوی احنافو دا سینه دی دا خو د ټولو متکلمین مسلک دی یوازې د احنافو نه خو چې دي چې هغه اهل بدعت مرجعان په احنافو کې وي لکه مجسمه چې په حنابلو کې راغلي نو څوک دا نشي ویلی چې امام احمد صاحب یا حنابله علما مجسمه دي نه مجسمه ډله پکې راغله ای به ځان ته کرامیه وي د محمد ابن کرام سجستاني تابع امار طویل مخکم چې دو مذهب دو ډلو بدنام کړی دي حنابله مجسمه بدنام کړی دي او احناف معتزله بدنام کړی معتزله احناف ټول او مرجع او کنه احناف دغه مسلک نه نو حبت د اعمال دی بنی خبر د ابراهیم تیمی کلام نقل کړي ما عرست قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا زه چې خپل قول عمل ته پیش کم ما سره دایره شي چې زه په خپل تکذیب د خپل عمل کوم یعنی خلقو ته د نیکۍ وایم او په خپل نه کوم ما ته زه په خپل د خپل عمل تکذیب کوم چې دا څه کېته ویسه او کیسه په خپل خلقو ته خبرې کوم په خپل عمل کې کمزور نو د خپل قول تکذیب په خپل کوم که مکذبن صيغه د اسم فاعل شي او که صيغه د اسم مفعول شي مکذبن نو ما عرست قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا زه چې خپل قول او عمل ته ګورم نو ما سره دایره چې خلک براتوي چپ شه درو جنم مولا خلک به مې تکذیب وکړي چې ویسه او کیسه یعنی زما قول د عمل سره مطابق نه قول مې ښکلی دی او عمل مې ضعیف دی دا ولې وایي دا د عمل د ضایع کېدو یاره ده ورسره خلقو ته هم تهجد کې دومره ثواب دی په خپله نه کوم خلقو ته هم په دې عمل کې دومره ثواب مردان کې یو مولا واس کې به یو صدقه کې دومره ثواب دی او مېلمستیا کې چې مېلمانه راوړل دومره ثواب دلته یو دکاندار ماښام نه به چې څوک رال د ما جوړ کوستان د غریبانه وکړه د ورته د هغه امام کوم ورکول وی د هغه ملا دی ډېره ښه ډوډۍ ورکړې ما زوتن بوته تمبوړه زوړه غلی زه مسافر یم چا راوړی چا د ما کور نه ته چا خو دغه دی وی دکاندار تنګ شو هغه راغی د خدای ونه ما څه ګناه کړی چې مسافران په ما پسې رالګي وی تا ولې په جنازه کې نه وي چې صدقه کې دومره ثواب دی او په نامعلومه مېلمه له ډوډۍ ورکولو کې دومره ثواب دی نو ما وی چې ته ثواب وکټې ځکه درلېږم وی زما د توبې ډېر ثواب ته ابراهیم تیمی وی وی خشیت ان اکون مکذبا ما سره دا یاره ده چې خلک راته وي چپ شه دروغجنه مولا که دې عمل کې داسې ثواب دی لکه ته چې په خولې وې نو په خپله ولې نه کې خلک به راته دروغجن وایي یا مکذبان یا مکذبان په خپله د خپل عمل قول تکذیب کوم په عمل سره یا خلق با می تکذیبو کی چی دا ویسا و کیس دیو جنا امیانو پنیزی او مطل گوری مون کو خپل کور که ناستی وزان تا مولیان ویو اگر چی نیو وی مولا چی سوی اغا کواو چی سا کینو اغا مکاو دیگه دا وی که اوری دلی دیگه
نو دی وی ما عرست قولی علی عمل الله وقال ابن ابي مريم اوس یو سوال له دا حبت د اعمال ستوي او حبت د اعمال د اهل سنت او عقیده ده دا خو د معتزله او مسلک ده امام بخاری دا مسلک اختیار دا یاد لري د اهل سنت او مسلک دا ده چې د نیکی به خدای ثواب ورکړي او د بدې به خدای عذاب ورکړي یو سړي زنا وکړه او بل طرف ته منځ کړل په زنا هغه منځ نه ختمېږي د زنا به ګناه وي د منځ به ثواب د معتزله او د عقیده ده چې نیکي ټوله په بدو باندې دي ځکه هغوی خو مرتکب د کبایر د ایمان نه ووت نو چې د ایمان نه ووت خو ټول طاعت یې ختم شو اهل سنت وایي بغیر د درو خبرو نه په بل څه عمل نه ضایع کېږي یو چې شرک وکړي په شرک عملونه ختمېږي دا په نص د قرآن راغلي لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین خدای حضور مبارک ته خطاب کوي خو د دې نه پاک دی خو مراد مونږ یو دویم په نفاق سړی یو عمل منافقانه کوي عمل یې ضایع کېږي ځکه د هغه وجود صحیح نه دی شوی چې علاوه چې نفاق یې کړی دریم په بدني عباداتو کې ریا ده او په مالی عباداتو کې منع او عذاب حج دی وکړو روژه دی ونیوله ږیره دی پرېښوله او ستا ریاکاري پکې وکړې نو په ریا باندې عمل ختمېږي فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا ای لا یرائي د ریاکار عمل ځکه ځای کېږي چې هغه انعقاد یې نه دی شوی افلا وجه الاخلاص نه دی لله نه دی للناس دی نو ځکه عمل ضایع شوی دی انعقاد یې نه دی شوی صحیح او نفاق کې انعقاد نه دی شوی صحیح ځکه د خدای دپاره نه نفاق هم ریا او په بد مالی عباداتو کې منع وضع لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا چې چاله فقیر له ورکې او بیا په احسان کې چې ما تعالی نو درکړی یا ورته تکلیف ورسوي چې ځه مړه په درکولو دې ستړی کړم مثلا کنځلې ورته وکړي نو په منع او عذا باندې صدقه ختمېږي په ریا بدني عبادات ختمېږي په نفاق او شرک دی کې اتفاق دی دا اهل سنتو ټول ځکه دی کې عمل منعقد شوی نه دی سره دا منع او د عذا نه معلومېږي دا چې دا علی وجه الاخلاص نو کړی که ده د خدای دپاره کړی وي نو منع او عذا به یې ولې کوله خو په نورو کې خلاف دی یو سړی منځو کې به زنا وکړه په زنا هغه منځ ختمېږي که نه منځ یې علی وجه الاخلاص کړو نو اهل سنت وایي نه ختمېږي او معتزله وایي ختمېږي او بنا یې په دې ده چې هغوی وایي مرتکب د کبایرو او مخل بالطاعات هغه د ایمان نه وځي او معتزله ورته کافر نه وایي خو غیر مؤمن یې وایي او خوارج ورته کافر هم وایي څو ځله مې درته ووایي دا د معتزله او خوارج د خارجو بادشاه یو راغلی د اوس پاکستان ته سلطان قابوس دا د خوارجو مشر د مسقط او د عمان خدا پکې ښه خوارج دی عبازي نو اوس چې دومره معلومه شوه چې معتزله او خوارج د حبط د اعمالو قایله دي حبط د اعمالو حسنه او په اعمالو سیئه او اهل سنت علاوه د دې څلورو صورتونو نه هغوی د حبط د اعمالو قایل نه دي امام بخاري څنګه وایي باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر دا معتزله ولې وایي چې حبط د اعمالو راځي یو خو هغه خپل اصول دي چې ایمان پې ختمېږي نو اعمال حسنه خو به خود ختمېږي ایمان خو اصل دی خو دلیل په قرآن کې هم وایي
معتزله او خوارج. اړوي د سورۃ حجرات آیات وګوره، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. د حضور مبارک आवाज د پاس आवाजونه اوچت نه کې، اسنا ان تحبط اعمالكم عملم ضایع شي وانتم لا تشعرون. ناغوی بغیر د دې سلور سورتونه دې کې خو یو هم نه شرک ته، نه ریا ده، نه نفاق ته، نه منع ودار. دا خو رفع صوت على صوت النبي الكريم دا خدای پاک سبب د حبط د اعمالو ګرځول. معلومه دا شه چې طاعات په سیئاتو باندې ختمیږي. دا د معتزله دلیل. دلته حافظ ابن قیم په دریاب کې هغې سره لو شوی او متاثره د دلیل ته ګوري او وایي ضرور نه ده چې موږ د معتزله او د خبرې رد وکړو او حبط د اعمالو راځي، حبط د اعمالو حسنو په سیئاتو راځي او د آیات په دلیل کې پیش کړو. نو دلته هغه د اعتزال مسلک اختیار کړی دی او هغې سره لو شوی دی په دلیل کې. ما په خبرو خو پوهېږې الحمدلله. زمونږ اهل حق وایي حبط 3 قسمه دی. یو حبط کلی دی چې ایمان سره د طاعات ټولو نه ختم شي، هغه په کفر او شرک راځي. یو حبط د طاعاتو چارو اثر نه کوي، دې کې اختلاف. یو حبط په اعتبار د اولویت سره چې پورا اثر یې ونه کړ، تلک شان اثر یې وکړ، دې ته حبط جزئی وایي. حبط من وجهن نو موضوع د نزاع د منځ درجه ده چې حبط د ایمان سره د اعمالو نه په کفر او شرک راشي خو خود مسلمه ده، او حبط د طاعاتو بغیر د ایمان نه په سیئاتو جګړه په دې کې ده. معتزله دا وایي، اهل سنت دا نه. او یو حبط په اعتبار د اولویت سره چې پورا اثر یې ونه کړ، نو دا مونږ وایو چې اعمالو حسنو پورا اثر ونه کړ، ضایع شوي نه دی. نو قرآن شریف کې چې دا رفع صوت سره چې ان تحبط اعمالکم ذکر دی، دا حبط دی اولوی دی، نه هغه حبط د دویمې درجې. قرینه څه ده؟ قرینه وانتم لا تشعرون. ته په دې امید کې چې پورا اثر به کوي، هغه به اثر ونه کړي پورا. که حبط بالکلیه وي د عمل حسنانو د انتم لا تشعرون ته حاجت نو. اخو مسئله معلومه لکه معتزله چې وایي. دا یوه. دویم جواب په قرآن شریف کې چې دا ذکر دی چې رفع صوت علی صوت النبي سبب د حبط د اعمالو دی. نو علت د حبط صرف رفع صوت نه دی، هغه ایذاء د مصطفی ده. ځکه خدای دا امانه کړی دی، یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذی آذوا موسی فبرأه الله مما قال او ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. چې څوک ایذا رسول الله ته رسوي هغه ملعون دي. نو رفع الصوت سبب د ایذا د مصطفی ګرځي. خو کله ایذا کلی وي، کله جزئی وي، کله ایذا به وشي، کله به ونه شي. لکه په اوچته اواز سړی سوال جواب وکړي، نو کله ایذا پکې نه راځي او کله پکې ایذا راځي. نو رفع صوت مطلقا سبب د حبط د اعمال نو، هغه رفع صوت سبب د حبط د اعمالو دی چې مفضي کېږي ایذا ته. او دا چونکې معلومه نه ده قطعا چې کوم یو رفع صوت ذریعه د ایذا ده او کوم یو نه ده. نو شریعت مطلقا منع کړه د رفع صوت نه، اسنه چې مفضي شي هغه ایذا ته چې سبب د حبط د اعمالو ګرځي او موجب د لعنت دی په نص قرآن.
او قرینه وانتم لا تشعرون تب جوړي رفع صوت دماغ مناسب درجه را او هغه به اوچت درجه وي چې هغې کې به ایزا حاصله شوي مصطفی ته او ته به ملعونه شوې نو ځکه د مطلقا د رفع صوت نه د باب د صد د ذرایو نه منع ده حبت مطلقا په رفع صوت نه راځي په هغې رفع صوت راځي چې یې کې ایزا وي او هغه چونکې معلومه نه هر وخت نو خدای پاک مطلقا منع کړه ځکه کله به د عمل ضایع شوي په هغه ایزا سره چې هغه حد ته رسېدلي او ته به نه خبر د دې داسې مثال دی لکه شریعت وایي اجتنبو کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم هر ګمان ته ګناه نه وي شریعت ان بعد الظن اسم خو منع کوي د ټولو ګمانونو نه ځکه ته به داسې ګمان کوې چې ستا په خیال کې به هغه ګناه نه وي هغه به د خدای په قانون کې ګناه وي نو د باب د صد د ذرایو نه ته مطلقا منع کړې د ګمان نه اجتنبو کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم نو د رفع صوت مطلقا سبب د ایزا به نه او کله به هغه ایزا ته رسېدلي چې ستا عمل به پرې ضایع شي په نسته قرآن د دې وجه تا ته وایي مطلقا رفع صوت مه کوه او قرینې وانتم لا تشعرون نو گویا حمد د اعمالو چې په رفع صوت کې راغلی دی نو دا د اهل سنتو د قواعدو مطابق دی ځکه دې کې ایزا راځي او ایزا د مصطفی کفر دی او موجب د لعنت دی نو په کفر کې خو موږ هم وایو فهم تحبت اعمالکم بظاهر خو تایید د معتذراو دی او د مراد هغه نه دی وقال ابن ابي مليكه د وایو که بس خو پاتې نه هم کتل دې د خیال کوي ګوره ګرانه ترجمه او خفه کېږي ما زه بعضې خبرې ستاسو د اصلاح دپاره یم د سپکاوي دپاره نه خدای دې د سپکاوي نه وساتي سید الکائنات منظم کوي اورم او د دې ځای نه مانځه ته به حاضرېږي دا د ځان نه خبرې حدیث یو شان دی لکه تعارض پکې شته د هر دعوې دپاره چې څوک حدیث پیش کړي نو 3 شرطه دي پکې اول دا چې صحیح وي ضعیف خو په دلیل کې نشي پېژ دویم دا چې صریح وي په مدعا کې که صریح ني نو بیا دلیل ني دریم دا چې سالم وي د معارضې نه که معارض حدیثي وي نو بیا نو دا پیژندل د هر ملا باطل کار زه حدیث پیش کوم ټیک ته حدیث زمونږ د سر ګل دی او د حدیث دلیل دپاره 3 وصفه ضروري اول یقین په صحت دویم یقین په وضاحت د مراد دریم یقین په سلامتیا د معارضې نه نو مونږ ته دې څوک وښایي چې زمونږ مسلک نه مخالف حدیث وي الحمدلله پوه شوې دا څنګه چې بخاري کې مولید او په اردو کې خلقو ته ښیي وګوره دا رسول الله ویلي چې بخاري حدیث باندې عمل کوي په تحاوی متر دا دروغجنې او خلک دوکه کوي حدیث خو دلیل دی خو دلیل دپاره دغه 3 خبرې ضروري ده چا وي فکریان دا وایي فکریان خو هم ګمراه دي مونږ د شاه ولی الله صاحب په فکر روان پاکستان کې که چا د خدای